Exercise number 2.1, question number 1. Find the discriminant of the following quadratic equations. په دې اولي سوال کې به موږ له دا مختلف قسم جزونه راکړي موږ ته وایي د دې څه معلوم کا ډیسکریمیننټ معلوم کا ډیسکریمیننټ داغه د معلومولو طریقې کار دا دی چې اول دا کم سوال راکړی شوی په دې سوال کې چې د ویریبل سره کم کوفیشنټ سي کا کوارډینیټ اکویشن په خپل سټانډرډ فارم کې وو جو ښه کنه اول به سټانډرډ فارم ته راوړی دویمه خبره چې د ویریبل سره کم کوفیشنټ او پکې راښکاره کی دلته کې د ایکس سکوير سره په خوا کې سره دا د دې سره لیکل شم چې 1x سکوير بیا به شي -4x او +13 is equal to 0 دې سره لیکل شم کنه دا مې ولي وکړل دا مې د دې لپاره وکړل چې اوس پکې زه د a b c هغه ویلو ولګم دلته د a ویلیو چې دا هغه د 1 د b ویلیو چې دا هغه د -4 او د c ویلیو چې دا هغه د 13 صحیح ده اوس اصل کې زه معلوموم ډیسکریمیننټ چې ویل کېږي ستا مونږه ډینوټ کوو ډیسکریمیننټ په ډي باندې او ډي برابرې د b سکوير -4ac دې شي ما تاسو ته ویلو د دې نه مخکې چې چپټر کم سٹارټ ما تاسو ته ویلو چې دې شي ته ویل کېږي سو ډیسکریمیننټ صحیح ده نور به څه نشته صرف دا ویلیوز پټ کولې دلته b د b په ځای باندې څو راکو -4 نو په b سکوير چې -4 به سکوير شي ماینس دا 4 په خپل ځای باندې د a په ځای باندې ولګو 1 او د c په ځای باندې ولګو سو 13 نو ماینس او ماینس پلس شي 4 دا شي 16 او دا ماینس په خپل ځای 4 لچ په 13 کې ضرب ورکې دي نه سره راځي 52 راځي کنه وس د 16 نه ماینس کومګه 52 چې د دې نه سره راځي د دې نه راځي -36 راځي کنه دای ډیسکریمیننټ راغی او دای انسر په دې باندې پوه شوې کنه اصل کو دا وسنګ سالف کو الریډي دا په سټانډرډ فارم کې هم د ویریبل سره کم کوفیشنټس ته ښکار هم دي دلته a b c ډیر په اسانۍ سره معلومیږي دلته د a ویلیو د 4 د b ویلیو د -5 او د c ویلیو د 1 نو ډیسکریمیننټ چې دی هغه مونږ وایو b سکوير -4ac دا د b په ځای باندې ورغو -5 هول سکوير دی جو هول سکوير به راشي -4 په خپل ځای د a په ځای باندې 4 د c په ځای باندې 1 ماینس او ماینس شي پلس چې سکوير e1 راشي مطلب e1 پاور راشي بیا په پلس کیږي 5 دا 25 -4 4 دا 16 25 نه 16 لر بدینه سره راځي 9 دلته کې ډیسکریمیننټ سره راغی 9 دا 9 چې دی انسر اول دا مونږه ویریبل چې کم کوفیشنټ سي هغه مونږه راښکاره کوو دا د شریک راشي 1x سکوير + 1x + 1 is equal to 0 اوس په دې سوال کې دلته کې د a ویلیو چې دا څه ده 1 ده د b ویلیو څه ده 1 او د c ویلیو څه ده هغه هم 1 d به برابرې د څو d برابر دی د b سکوير -4ac څه دی d دا به d شي b ویلیو څه ده 1 دا به شي 1 سکوير -4 د a ویلیو چې دا هغه د 1 او د c ویلیو هم 1 ده دا به شي 1 د a په ځای باندې 1 د c په ځای باندې 1 نو 1 1 دار 1 -4 1 دار 4 او 4 1 دار 4 نو 1 -4 د دې سره راځي -3 ډیسکریمیننټ سره راغی 3 دا انسر question number 2 دویم سوال کې موږ ته وایي examine the nature of roots of the following quadratic equation دا چې کوم لاندې ورس په دې سوال کې quadratic equations راکې موږ ته وایي د دې nature of roots چې هغه وایي چې د دې په nature of roots څنګه وي nature of roots ویل غواړي نو دې لپاره موږ څه چل کوو اصل کې چې موږ کله د روټس نیچر بیانو چې دا نیچر اف روټس دې ته ویل کېږي چې دې کوم جوابات راځي او په کوم سیټ کې دې ته نیچر اف روټس ویل کېږي نه د دې سوال چې کوم جوابات راځي چې په کوم سیټ کې ریشنل بای ایریشنل موږ چې څنګه په لیکچر کې کړو ریل بای کمپلیکس بای ایمیجنری روټس بای یې څنګه کم قسم روټس بای جوابات به څنګه قسم دې ته ویل کېږي نیچر اف روټس نو موږ ته چې ډایرکټ پته نه لګي ټیک ته شارټکټ موږ ته معلوم دی خو داغه لپاره بیا هم ضروري شي چې هغه ډیسکریمیننټ موږ ته ډیسکریمیننټ نه پته لګي موږ چې کوم شرایط ویلو موږ په ډیسکریمیننټ باندې ویلو نو اول به موږ کدا سو ګورې دا کوارډینیټ اکویشن په خپل سټانډرډ فارم کې هم دی او د ویریبل سره کوم کوفیشنټ دا په ښکارو هم دی د دې بځای ډایرکټ a b c لګوم مطلب دا ری د دې پر چې دا کوم سوالات موږ وکړل اول به دا قشن دا سوال دې پر حل کو په اخر کې بیا لږ انګلیش لیکل وسره چې دا روټس دي څنګه دلته د a ویلیو چې دا هغه د 3 د b ویلیو چې دا هغه د -5 او د c ویلیو چې دا هغه د 1 نو
डिस्क्रिमिनेंट اول معلومو डिस्क्रिमिनेंट څه دی هغه د b سکوير ماینس 4ac نو d به برابر شي b د b په ځای باندې ولګو ماینس 5 هول سکوير دی هول سکوير کا ماینس 4 د a په ځای باندې بس ولګو 3 او د c په ځای باندې بس ولګو 1 نو 5 زار بشي 25 minus 4 3 زار دا بشي 12 25 نه چې 12 لور په دې سره دي 13 was discriminant راغی 13 او دا 13 د سین صدا چې دا د 0 نه غټه ده او دا غي سره سره and not perfect square perfect square نه ده کنه دا انسه دي صدا چې هغه د 0 نه غټه ده او perfect square نه ده نو سو د دې quadratic equation چې کوم روټس راځي کوم جوابات راځي سوال مال کو خو دې دا اوس موږ شارټ کټ معلوم کړی چې کوم جوابات راځي کوم روټس راځي سو د روټس ار د دې به روټس څنګه وي د دې به روټ سي چې ګریټر دین 0 نو اول مطلب دا چې روټس پیسې ریل نمبرز وي صحیح ده پر ریل کې به کمی چې پرفیکټ سکوير نه نو ایریشنل وي ریل به او څه وي ایریشنل وي ریل ایریشنل او اند او بل بسې ان ایکوال وي یو شانتي بنئ اند ان ایکوال دا چې کوم خبره ما وکړه دې ته ویل کېږي نیچر اف روټس نیچر اف روټس د بیا د روټ فطرت بیانول فطرت دې ته ویل کېږي دا روټس دي څنګه په باندې پوه شئ دې ته نیچر اف روټس ویل دا یو کوېسچن سالو شو ها کوېسچن نمبر 2 6x square plus x minus 2 is equal to 0 6x square plus x minus 2 is equal to 0 solution دا کوېسچن و سالو کو نو اول د دې کوپشن راخاره کو نو دلته کې به شي 6x square plus دا چې لیکل شم چې 1x minus 2 is equal to 0 دلته چې د a ویلیو دا 6 تا د b ویلیو چې دا د 1 دا او د c ویلیو چې دا سره minus 2 was discriminant چې دا هغه سره discriminant برابرۍ د b square minus 4ac دې ته ویل کېږي اصل کې discriminant نو d په خپل ځای باندې شو د b په ځای باندې ولګو 1 دا بشي 1 سکوير ماینس 4 د a په ځای باندې ولګو 6 او د c په ځای باندې ولګو ماینس 2 1 1 زار راځي 1 ماینس او ماینس ماینس او ماینس شي پلس 4 6 زار 24 24 2 زار 48 دې راغی 48 1 plus 48 نسر راځي 49 دا دلته به دوباره لیکم discriminant راغی سو 49 وز دا 49 چې دا د سین سره چې دا 0 نه غټه ده او دا غي سره سره دا پرفیکټ سکوير هم ده and پرفیکټ سکوير هم ده څنګه پرفیکټ سکوير ده کمین سي پرفیکټ سکوير ده د 7 ځکه دا 49 موږ د سې لیکل شو چې 7 ملټیپلایډ بای 7 او ما دا خبره کړې و چې پرفیکټ سکوير دی ته ویل کېږي چې کله ته یو انسر د دوه هول نمبرز په ضرب کې لیکل شي دا چې کوم انسر راغلی دا پرفیکټ سکوير نو روټس چې دی ابر دی کوادریټک اکویشن چې څنګه سو د روټس په څنګه روټس ار ریل اول خبردار چې ګریټر دان 0 به ټول ریل وي پر ریل کې به کم روټ سي ریشنل وي دا واس پرفیکټ سکوير دا به صحیح ریشنل وي ریل ریشنل اند ان ایکوال او یو شان دی بنه ښه ان ایکوال وي ان ایکوال صحیح چې کله پرفیکټ سکوير نو دا روټ چې دا وسې دا به ان ایکوال په دې باندې پوه شئ دریم نمبر x square 3x square plus 2x plus 1 is equal to 0 3x square plus 2x plus 1 is equal to 0 solution already the coefficients carry دلته کې د a value چې دا هغه د 3 د b value چې دا هغه د 2 او د c value چې دا هغه د 1 نو discriminant چې هغه د b square minus 4ac discriminant بشي د b په ځای باندې ولګو 2 دا بشي 2 square minus 4 د a په ځای باندې ولګو 3 او د c په ځای باندې ولګو 1 دا بشي 2 2 زار 4 minus 4 3 زار دا بشي 12 نو 4 minus 12 نسر راځي minus 8 was دلته کې discriminant minus 8 راغی او minus 8 چې دی هغه less than 0 وي صحیح ده نو چې less than 0 شو د دې لپاره روټس چې کمین روټس پسنګ یې سو روټس are imaginary roots وي صحیح ده and او دا غي سره به صحیح unequal وي ها صحیح ده دا درېونه جزونه چې دا به ځان سره یاد ساتئ ठीक था क्वेश्चन नंबर 3 for what value of k
مونږ ته اوس وایي د k ویلیو چې دی وایي هغه معلومه کوي. وایي د k ویلیو چې دی دا معلومه کوي the roots of the following equation are equal. که چېرته دا چې کوم سوال مونږ له راکړی شي که چېرته دې روټس ایکولي یاد ساتئ چې کله د یو ایکویشن روټس ایکولي نو د دې لپاره ضروري خبره دا ده چې د هغې ډسکریمنټ به زیرو دا خبره ځان سره یاد ساتئ. دا مونږ ویلي په پوینټونو کې په سټارټ کې مونږ یو اهم لیکچر چې دا کړی و مونږ دا خبره کړې وه چې کله به روټس چې دی هغه به د کوادریټ ایکویشن ایکول راځي کله به راځي چې کله د هغې ډسکریمنټ زیرو راغی چې کله ډسکریمنټ زیرو راغی روټس چې دی هغه به ایکولي. نو اول نمبر به مونږ دا چې کوم کوادریټ ایکویشن دی دا په هغې د شکل کې بولي چې دا کوفیشنټ راښکاره کړو دا داسې لیکلی شم چې 1x سکویر پلس kx پلس 9 از ایکول ټو 0. وس دلته کې په اصل کې زه د k ویلیو معلوموم نو زه به داسې چل وکړم چې دا a b c به چې زه جدا کړم د a ویلیو 1 شوه د b ویلیو چې د x سره وس کوفیشنټ k دی د b ویلیو k شوه د c ویلیو چې د هغه سره 9 ده. نو دغه کې ما خبره وکړه چې کله ډسکریمنټ 0 نو هله به روټس ایکولي نو مطلب دا ډسکریمنټ د معلومولو ضرورت بیا راپېښ شو. ډسکریمنټ چې هغه څنګه d برابر دی د سو د b سکویر ماینس 4ac d خو اصل کې دی د ویلې کې کنه نو d برابر شي د b په ځای باندې ولګو b ویلیو k ده دا به شي k سکویر ماینس 4 د a ویلیو چې د 1 او د c ویلیو چې د هغه ده 9 نو په k چې سکویر راشي دا به شي k سکویر ماینس 4 1 4 او 4 9 36 نو ډسکریمنټ اصل کې سره هغه k سکویر ماینس 36 نو ما تاسو دغه خبر وکړه چې روټ سری ایکول دي نو موږ بولو چې سینس روټس آر ایکول موږ ته پته ده چې دا روټس چې دا سری ایکول دي سو دا کوم ډسکریمنټ چې دا به صحیح بیا 0 وي نو مطلب دا دی چې دا ډسکریمنټ څه شو 0 شو ډسکریمنټ 0 شو ډسکریمنټ څه شي دی اخو k سکویر ماینس 36 دی کنه نو مطلب دا دی چې k سکویر ماینس 36 0 شو بیا تم ګوره روټس ایکول دي نو دې خبره مطلب دا چې ډسکریمنټ 0 دی چې ډسکریمنټ 0 شو نو ډسکریمنټ خو k سکویر ماینس 36 دی نو مطلب k سکویر ماینس 36 0 شو صحیح ده. اوس د دې نه k ویلیو معلومیږي k سکویر په خپل ځای کا 0 په خپل ځای باندې ماینس 36 اخواړو دا به شي پلس 36 د k سکویر ویلیو به راشي 0 پلس 36 نه راځي 36 نو k باندې سکویر دی نو اخوا انسا سکویر کیږي جو سکویر کې کنه سکویر کې دونو دغه سر بیا مکو صحیح ده کله سکویر کې دا ال سکویر کو دا سکویر کیږي دا بس دا دې سلی کېږي 6 سکویر چې دا مونږه 6 سکویر ولیکو نو دوه طرف ته به سوالو سکویر روټ والو دې طرف ته هم سکویر روټ والو او دې طرف ته هم سکویر روټ والو دا سکویر بر روټ سره کینسل شي دا سکویر بر روټ سره کینسل شي ما تاسو ته خبر کړو چې کله سکویر روټ ختموي نو بیا به څه لګوي پلس ماینس 6 په لګوي د k ویلیو رااله پلس ماینس 6 دا شو انسر دا کوېسچن نمبر 1 کیږي د دې د a b c ویلیو چې ډایرکټ راوځي د a ویلیو 12 دا د b ویلیو چې دا هغه د k او د c ویلیو چې دا هغه د 3 نو ډسکریمنټ اوله کې موږ معلومو ډسکریمنټ د b سکویر ماینس 4ac نو d به برابر شي د b په ځای باندې ولګو k دا به شي k سکویر ماینس 4 د a په ځای باندې ولګو 12 او د c په ځای باندې ولګو 3 په k چې سکویر راشي دا به شي k سکویر ماینس 4 3s are 12 12 12s are 144 نو k سکویر ماینس 144 دا ډسکریمنټ راغی k سکویر ماینس 144 دلته موږ ولیکو چې سینس روټس آر ایکول اصل کې مونږ ته راکړی شي چې روټ سری هغه ایکول دي سو ډسکریمنټ از ایکول ټو 0 چې ډسکریمنټ چې دی هغه 0 شي نو مطلب دا ډسکریمنټ څه و k سکویر ماینس 144 مطلب دا چې k سکویر ماینس 144 دا چې 0 شو چې کله دا 0 شي نو k سکویر په خپل ځای 0 په خپل ځای ماینس 144 اخواړه پلس 144 بشي د k سکویر ویلیو براشي 144 دا به وګورئ که سکویر کېدو جو ویلې که k سکویر دا سکویر کېږي 12 12 زار راځي 144 اوس په باوند طرف ته څه والو روټ په اوس باوند طرف ته والو دې طرف ته هم سکویر روټ والو او دې طرف ته هم سکویر روټ والو دا به دې سره کټ شي دا دې سره د k ویلیو به سره شي پلس ماینس 12 دا به راشي د k ویلیو او دای انسر دا کوېسچن چې سالو کوو دلته د a ویلیو چې دا هغه د 1 ورسز ډایرکټ لیکم صحیح ده الریډي تاسو پوه شئ b ویلیو چې دا هغه د -5 او د c ویلیو چې دا هغه څه ده k ده صحیح ده نو ډسکریمنټ چې برابر دی د b سکویر ماینس 4ac نو d به برابر شي د b په ځای باندې ولګو -5 دا به شي -5 سکویر ماینس 4 د a په ځای باندې 1 او د c په ځای باندې k دا به شي 25 ماینس 4 1 زار 4 او 4 چې په k کې ضرب ورکړي دا به شي 4k ډسکریمنټ راغی 25 ماینس 4k دا ډسکریمنټ راغی
نو موږ به شن خبره ولیکو چې so roots are equal since roots are equal since roots are equal چې roots equally so discriminant is equal to 0 چې d 0 شو چې d 0 شو نو مطلب دا دی چې 25 minus 4k چې دا سره 0 دی 25 minus 4k 0 شو دا 25 په خپل ځای دا 0 په خپل ځای minus 4k اخواړو plus 4k وشي نو 0 plus 4k نه سره راځي 4k 4k برابر شي 25 وځکه معلوم دا 4 په ملټیپلیکیشن کې دی خو څه دا چینج شي ډیویژن ته نو د k ویلیو وسره شي 25 ډیوایډ بای 4 صحیح ده و سمپل کې د بری کې سکوير روټ غستل نه ښه چې کله ساده کې یا چې کله د سکوير نو الګ سکوير روټ لري دای انسر شو د k ویلیو را 25 ډیوایډ بای 4 دا انسر نمبر 4 اوس په دې سوال کې څه وای determine whether the following quadratic equations have real roots وای دا چې دا لاندې quadratic equation کوم موږ درکو چې د دې روټس وای آیا ریل دي کنه دي and if so کچرت ریل روټس یو find the roots اره روټس معلوم کا ریل بیا معلوم کا ها ریل نو بیا معلومه که ریل روټس یو اره بیا روټس معلوم کا ګوره د روټس ریل دي کنه دي د دې پته موږ ته ډیسکریمیننټ نه لګي ډیسکریمیننټ موږ ته دا خبره کوي دا روټس ریل دي که ایمیجنری دي صحیح ده نو اول به موږ د چل کوو د دې سوال به موږ اول د چل وکړو زموږ اول نمبر کار دی ډیسکریمیننټ به معلوم کو دا غنه موږ پته ولګو چې روټس ریل دي که ایمیجنری که ریل راغلی نو بیا به اق روټس معلوم کو مطلب دا کوارډینیټ اکویشن به حل کو روټس په معلوم صحیح ده نو اول نمبر دا اکویشن د سری کړه چې 1x square plus 5x plus 5 is equal to 0 دلته د a ویلیو چې دا هغه د 1 دا او د b ویلیو چې دا هغه د 5 او د c ویلیو چې دا هغه د 5 ډیسکریمیننٹ برابرۍ د b square minus 4ac دا اصل کې ډیسکریمیننٹ دی نو d به برابر شي د b په ځای باندې بولګم سو 5 دا به شي 5 square minus 4 د a په ځای باندې بولګم 1 او د c په ځای باندې بولګم 5 دا به شي 5 plus 5 زار سره 25 minus 4 1 زار 4 4 5 زار 20 نو ډیسکریمیننٹ برابر 25 نه ماینس کې 20 سره راغی 5 نو ډیسکریمیننٹ 5 راغی 5 پر 0 نه غټ چې 5 نه 0 نه غټ نو سو روټس دا روټس لري څنګه دي روټس ار ریل دي او پر ریل کې کم دي پرفیکټ سکوير نه دی کنه نو ایریشنل وای ښا ریل وای او سوي ایریشنل او اینڈ او ورسره ان ایکوال وای اصل کې د موږ نیچر روټ خبره نه کوي خیر ما صدا اسی ولیکو دسی وای دا وای چې دا ریل دي کنه دي پر دا خبر تاسو ولیکم پوره ده تقریبا پوښی نو اوس په ځان دی ولیکم فار فایندینګ د روټس کچرته مونږه هغه روټس معلومو فار فایندینګ د روټس وی سالو مونږ به چلو کو سالو وکړو the given quadratic equation دا کوم quadratic equation چې راکړی دا به سالو او چې مونږ یې سالو کوم به وینو چې دا کوم خبره چې مونږ کړې هم اقا شین د روټس پر راشي صحیح ده نو ګوره کدا خیال کړو هغه پوینټونه چې ما یې پای کې ما یو خبره کړې و مې کچرته روټس ته ډیسکریمیننٹ معلوم کو دا غي روټس ریل او ریشنل بیا به فیکټرایزیشن کو که روټس ایریشنل بیا په فیکټرایزیشن نه کیږي بیا په کوادریټک فارمولا باندې مجبورن کې صحیح ده د دې روټس چې کدا خیال وکړي ایریشنل دا به په کوادریټک فارمولا باندې کوم دا دی اصل کې روټس x square plus 5x plus 5 اصل کې کوادریټک اکویشن چې هغه دا ده is equal to 0 د a b c ویلیو already مونږه اې دې بر لیکلي دي د دې د وجه نه زبردست چل کوم چې ډایرکټ په فارمولا لیکم د دې a b c ویلیو دا دي کنه د a b c په ځای به دا پټ کوم د b square minus 4ac مونږه ډایرکټ لیکل دی په ځای به دا پټ کمای دی 5 راغلی نه نو مونږ ته به اساني پیدا شي خانو په کې نشته اساني او پیدا شي حالان کې تاسو د سیم کولای شئ چې هغه شان سالو کړئ لکه مطلب دا کوارډینیټ اکویشن چې مثال کوم x پر سره برابر دا کوارډینیټ فارمولا دا minus b plus minus square root b square minus 4ac divided by 2a اصل کې دې څه کړه په دې کې موږ ویلیو غانې پټ کوو x is equal to minus په خپل ځای د b په ځای باندې بس ولګو 5 دا به شي 5 plus minus نو زه تاسو ته دې خبره کوم چې سکوير روټ کې دنه b square minus 4ac نو دا ما معلوم کړی هغه 5 راغلی زه به دلته ډایرکټ 5 ولګم صحیح ده دا څه مسله نه ده divide by 2 په خپل ځای باندې د a ویلیو سره د a ویلیو د 1 نو دا به شي 2 او 1
نو دا بشي x is equal to minus 5 په خپل ځای باندې plus minus دا بشي square root 5 divided by 2 1 ځا 2. نو هغه روټ چې دی هغه دارالو یو روټ چې دی هغه دارای د x یو ویلیو رااله minus 5 plus square root 5 over 2 او یو د x ویلیو چې دا هغه دراله minus 5 minus square root 5 over 2. او که دوه ته وګورئ ریل نمبرز دي irrational دي او unequal دي unequal په دې چې یو پلس ته یو ماینس صحیح ده دا یو کوېسچن چې دا سالو کړو کوېسچن نمبر 2 وسکو 4x square plus 12x plus 9 is equal to 0 4x square plus 12x plus 9 is equal to 0 هغه شان چل پر دې سره مو کو دلته د a ویلیو د 4 د b ویلیو د 12 او د c ویلیو د 9 نو ډیسکریمیننٹ باول مونږه معلومو ډیسکریمیننٹ چې دا غره b square minus 4ac d برابر شي د b په ځای باندې ورغو سو 12 نه بشي 12 square minus 4 د a په ځای باندې 4 او د c په ځای باندې 9 دا بشي d په خپل ځای باندې 12 are 144 4 4 are 16 او 16 لچ په 9 کې ضرب ورکې دي نصر راځي 16 9 10 99 6 6 9 54 minus 154 دی راځي دا 44 دی راځي ها 44 دی راځي صحیح ده 4 4 دا 16 او 16 لچ په 9 کې ضرب ورکې دي ناراضي minus دا 144 نو minus ته minus مونږ ولګو نو d چې دی هغه راغی 144 چې 44 لګي نصر راځي 0 او ډیسکریمیننٹ 0 راغی چې ډیسکریمیننٹ 0 راشي روټ څنګه ای روټس آر سبای ریل بای ښه په ریل کې به ریشنلی او دا دوه بای او اینڈ ورسره اضافي خبره ایکوال روټس ایکوال چې کله ډیسکریمیننٹ 0 راشي روټس ایکوال دا ځکه موږ یو سوال حل کوو صحیح ده روټس ایکوالي وس معلومه ګوره تاسو به وینئ چې روټس په ایکوال راشي ګوره دلته وسره روټس ریشنل چې ریشنل رالو مطلب دا سوال په فیکټرایزیشن باندې حساب کیږي صحیح ده تاسو به وینئ دا په فیکټرایزیشن باندې حل for دا دلته کو سره لاندې غونډه خبره ولیکو for finding the roots کومه روټس معلومه for finding the roots we solve موږ به حل کو the given quadratic equation دا چې کوم quadratic equation راکړی شی دی هغه equation به موږ څنګه solve وکړو اوس quadratic equation سره 4x square plus 12x plus 9 is equal to 0 first او last چې multiply کې دی ناراضي 36 دوین سی وګوره جمع کوم 12 تر ضرب کوم 36 تر 6 او 6 دا بشي 4x square plus 6x plus 6x plus 9 is equal to 0 دې دوانو کې کامن سره 2x په کامن دی د نمبر 2x بار ته وسته شي دلته پاره شي 2x plus 3 دې دوانو کامن سره plus دې دوانو کې 3 کامن دی 3 به بار ته دلته پاره شي 2x plus 3 او is equal to 0 په خپل دی 2x plus 3 هغه دی 2x plus 3 دا هم دی د دوانو بار ته وسته دلته پاره شي دا 2x دا یو او دا plus 3 دا پاتې شي او is equal to 0 was bound 2x plus 3 and bound 2x plus 3 چې دی هغه تاسو دې سم لیکل شي چې یا 2x plus 3 دا یو 0 دی بلکې د یو د پاره حل کړه باوند د پاره حل شو صحیح ده دا دوانه نه زده یو د پاره حل کول د باوند د پاره الریډي به حل شي 2x plus 3 چې دا 0 دی یا دا 2x plus 3 دی هغه 2x plus 3 0 کله 2x plus 3 0 شي نو 2x په خپل ځای باندې شو 0 په خپل ځای plus 3 اخوړ دا به شي -3 2x ویلیو بسره شي -3 د x ویلیو بسره شي -3 2 ملټیپلیکیشن کې د خاصه به چن شي ډیویژن ته صحیح ده نو r او سیم طریقې کار د دې لپاره مو شو دلته کې به راشي د x ویلیو -3 اور 2 نو کدا سوس د روټس ته وګورئ د x یو ویلیو رااله -3 اور 2 او بل ویلیو هم رااله -3 اور 2 نو روټس باندې ایکوال راغلو کنه باندې ایکوال راغلو صحیح ده دا چې دا جواب شو دا انسر x - 2 is equal to 0 ها اول ډیسکریمنٹ معلومول لپاره دلته کې د a b c ویلیوز چې دي هغه راو باسو د a ویلیو 1 دا د b ویلیو دا a ویلیو 6 دا د b ویلیو 1 دا او د c ویلیو چې دا هغه -2 ده
डिस्क्रिमिनेंट अवल मालूम डिस्क्रिमिनेंट बराबर दे द बी स्क्वायर माइनस 4ac नो द डी वैल्यू बराशी सो बी पजे बांधे 1 स्क्वायर माइनस 4a वैल्यू 6 और द सी वैल्यू चिदागा सर -2 1 1s are 1 minus or minus plus 4 2s are 8 8 6 are 48 that was 48 1 plus 48 na 49 was discriminated raga 49 da 0 nagatte and daga sara sara perfect square hunde सही दा नु कस्ता दी रूट्स तो पूरे रूट्स पर दी संगे रूट्स आर सबै रियल बाई जगह ग्रेटर देन 0 दे रेशनल बाई जगह परफेक्ट स्क्वायर दे और अनइक्वल बाई अनइक्वल जगह परफेक्ट स्क्वायर देन रूट्स बाई अनइक्वल 0 ना रे 0 की सिर्फ इक्वल was that solved को no da gonda ke sab the zan the kai for finding the roots we solve the given quadratic equation this is the direct quadratic equation alam 6x square plus x minus 2 is equal to 0 roots rationally factorization माने की first और last multiply की राजी minus 12 x square ये दोन से ऊपर जमा कोम delta 1 दे 1 तेरा है जरा कोम minus 12 तेरा 4 minus 3 that was 6x square plus 4x minus 3x minus 2 is equal to 0 पदीत बाउंड की यो शांति से दी पदीत बाउंड की यो शांति दी 2x दल्दी को सवाल शी x plus 2 पदीत बाउंड की दल्दी को सवाल शी 3x plus 2 हाँ 3x plus 2 पदीत बाउंड की यो शांति से दी पदीत बाउंड की इस यो शांति निश्चित -1 दिविस्तेशम सही था माइनस और माइनस बशी प्लस दल्दी को बारिश 3x और माइनस बशी प्लस दल्दी को बता 2 बारिशी और is equal to 0 दल बाउंड 3x plus 2 नमंगा 3x plus 2 बार तविस्तो दल्दी के पालिश 2x और दका -1 दावा पालिश is equal to 0 या हो दा 3x plus 2 चिरे दा 0 दे या और दा 2x minus 1 चिरे दा 0 दे कच्चर दा 3x plus 2 0 शी 0 plus 2 अखवालो -2 बशी दा 3x वैल्यू बराशी -2 दा x वैल्यू बराशी -2 ओवर 3 जगह दा 3 दा मल्टीप्लिकेशन ना डिवीजन दा चेंज दा x यो वैल्यू दा कच्चर 2x minus 1 0 शी 2x पखपल 0 minus 1 अखवालो plus 1 बशी दा 2x वैल्यू बराशी 1 दा x वैल्यू बराशी 1 दा 2 को मल्टीप्लिकेशन के दे और सदा चेंज शी डिवीजन था द x दो वैल्यूज रालू द x यो वैल्यू राला -2 ओवर 3 और बल वैल्यू राला 1 ओवर 2 नो दा द्वाना रूट्स चिरी कदा ज ख्याल वकई रियल दी द्वाना रेशनल नंबर दी रेशनल दी तो प्योर क्यू फॉर्म के लिखले की दा प्योर क्यू फॉर्म के लिखले शी और अनइक्वल रालू द्वाना ऑप्शन नहीं पदिस के चिरे इक्वल रावली सही the nature of roots of the following quadratic equation and verify the result by solving them असल की नदीने चिदा कम मख के सवाल माओ को आगे असल की 10 सवाल पागे बांधने के दो सही दा ما بقي بدري خبر اضافي وکړي نه عقد بدري خبر اضافي چې کومه ده کته नेचर اف روټس وي صحیح ده با مخکنی سوال کې موږ دا ویلو چې دا روټس وای ریل دي کني دی او سال بګا دلته کوئی नेचर اف روټس مطلب دا ټوټل باس وکا چې روټس ریل دي ریشنل ایکوال نو اصل کې ما په خپل سوال کې دا خبري وکړي نو بالکل هو به داغه بشانت دي هغه سوال کې ما تاسو سل دي پر سٹارټ کې باولې سوال کې وی چې دی नेचर اف روټس بیانول د ضرورت نشته صرف دا خبره چې یا ریل دي یا نه دي بس بیا ځان سال کوه په دې سوال کې بس پورا باس کوم چې روټس څنګه دي ریل دي نیچرل دي ریشنل دي ایریشنل ټول باس وکم هغه د پر اول نه ضروري چې ډیسکریمینټ معلومونه هغه پر ا بي سي ویلو چې موږ اول لیکو دا کوېشن نمبر 1 3x square minus 10x plus 3 is equal to 0 د ا بي سي ویلو چې هغه اداره डिस्क्रिमिनेंट है b स्क्वायर माइनस 4ac नो d बराबर शी द b पे जेब लगा -10 होल स्क्वायर दे होल स्क्वायर पे शी -4 द a पे जेब 3 और c पे जेब होम 3 10 10s are 100 minus 4 3s are 12 12 3s are 3 2 6 3 1 3 36 the 136 तर को दिने सरा 64 डिस्क्रिमिनेंट रागा 64 was the 64 this insert ची दर सिपर ना काटा दा او दागे सरा सरा दा सरा एंड परफेक्ट स्क्वायर हम दा कम इन सी परफेक्ट स्क्वायर दा द 8 परफेक्ट स्क्वायर दा सही दा नो सो वाज द दी इक्वेशन च कम रूट्स राजी दा रूट्स पे सही रूट्स आर दा रूट्स पे संगई दा बई अवला नंबर खबरा रूट्स पे रियल सरा सरा बई सही रेशनल बई सही शो रूट्स आर रियल रेशनल एंड अवल बसई अनइक्वल बई यो शांति बनई बदल बई सही दा वस دا کوم خبره چې ما وکړه د دې ز کوم ویریفیکیشن وس ویریفای کوم چې ویریفای کې کوارډینیټ اکویشن راواله ولیکا 3x square minus 10x plus 3 is equal to 0 چې ریشنل روټس په فیکټرایزیشن کې
فرست او لاست چې ملټیپلای کې 9 راځي د دوه انسي چې جمع کوم ماینس 10 راځي چې ضرب کوم 9 راځي دا به شي 3x سکوير ماینس 9x minus 1x plus 3 is equal to 0 minus 9 minus 1 minus 10 راځي او minus او minus plus 9 1 are 9 صحیح ده ځکه چې 3 3 are 9 راغلی په دې دوه کې یو شان دي سری په 3x سکوير minus 9x کې یو شان چې دی هغه 3x په دې بار ته وځي دغه پاتې شي so x minus 3 په دې دوه کې یو شان دي سری minus 1 په یو شان دي دلته کې پاتې شي x plus او minus 3 او is equal to 0 په خپل ځای was the x minus 3 نه دوه نه بار ته وته x minus 3 دلته کې پاتې شي دا 3x او دا minus 1 او هغه 0 دی is equal to 0 یا خو دا x minus 3 چې دی دا 0 دی یا دا 3x minus 1 چې دی دا 0 دی کچرته x minus 3 0 شي 0 په خپل ځای minus 3 او خو plus 3 بشي د x ویلیو بسره شي 3 د x ویلیو رااله 3 کچرته 3x minus 1 0 شي 3x په خپل 0 minus 1 اخو دا بشي plus 1 د 3x ویلیو برا شي 1 د x ویلیو برا شي 1 دا 3 په ملټیپلیکیشن کې دی خو څه به چینج شي ډیویژن ته صحیح ده د x ویلیو برا شي 1 over 3 نو د x یو ویلیو رااله 3 او بل ویلیو رااله 1 over 3 دای انسر دلته کدا د روټس ته وګورئ خبر از مونږ ویریفای کړه مونږ ویلو روټس ریل دي الریډي ریل رالو مونږ وی ریشنل هم رالو او مونږ ان ایکولی بدل وي نو بدل رالو یو 3 د بل 1 over 3 راغی صحیح کوېشن نمبر 2 x square minus 6x plus 4 is equal to 0 was دا حل کو دلته د a ویلیو 1 دا د b ویلیو چې داغه د -6 او د c ویلیو چې داغه د 4 ډیسکریمیننٹ اول نمبر ضروري شي دی نو ډیسکریمیننٹ بشي b square minus 4ac نو d برابر شي د b په ځای باندې بولګو -6 هول سکوير د هول سکوير -4 د a په ځای باندې 1 د c په ځای باندې 4 6 6 زار دا بشي 36 4 4 دا 16 د 36 نه چې 6 لر کړی د سره راځي 20 ډیسکریمیننٹ سره راغی 20 راغی 36 نه 16 لر کړی د راځي 20 و دا کوم ډیسکریمیننٹ چې 20 راغی دا اصل کې ګریټر دان 0 دی اند او داغه سره سره ناٹ پرفیکټ سکوير نه دی کنه چې پرفیکټ سکوير نه دی نو دا روټس چې کوم راځي هغه به صحیح روټس ار ریل وای ځکه چې ګریټر دان 0 ډیسکریمیننٹ دی ایرریشنل وای ځکه چې پرفیکټ سکوير نه دی او داغه سره سره به صحیح ان ایکوال وای وس ګورا دا کوېشن په حساب کېږي په کوادریټک فارموله باندې د a b c ویلیوز دا دي او د ډیسکریمیننٹ چې هغه دا دی راوته دی 220 نو ما تاسو ته څنګه وخت وی دا په شان چل کوم دلته کې به ډایرکټ هغه ویلیو پټ کوم صحیح ده نو ویریفیکیشن دلته کو ویریفای دلته کو ویریفیکیشن کو نه لپاره به اوله اکویشن ولې کو دا د x square minus 6x plus 4 is equal to 0 by using quadratic formula دلته کې موږ استعمالو by using quadratic formula was quadratic formula چې دا هغه صدا هغه دا چې x is equal to minus b plus minus square root b square minus 4ac divided by 2a دا د quadratic formula x په برابر شي د minus b په ځای باندې وسول کو b ویلیو -6 تا دی په ځای بولی کو -6 plus minus دلته کې د b square minus 4ac ویلیو ماروي سره 20 دلته وسول کو 20 میډاری کولا کو سیده divided by 2 د a ویلیو چې دا غسره 1 دا بشي 2 او د a په ځای باندې وسول کو 1 minus بشي plus دا بشي +6 plus minus دا سکوير روټ 20 چې دا د سریکلیشن چې 4 ملټیپلایډ بای 5 لاندې بسره شي 2 1 2 راځي کنه دا په اخوا باندې څنګه شي 6 په خپل ځای باندې پلس ماینس دا سکوير روټ به 4 جدا واغستې شي او په دې 5 باندې سکوير روټ باندې سکوير روټ په 5 باندې جدا واغستې شي لاندې بسره شي 2 سکوير روټ چې کله بس دا په 4 باندې والو نو دې دا څه برابرې دا 4 چې دا 2 سکوير برابرې نو دا به دې شوري کوم دا 2 سکوير او دې څه بشي او ملټیپلایډ بای سکوير روټ 5 او لاندې بسره شي 2 اخو به دا څنګه راشي 6 پلس ماینس دا سکوير به روټ سره کینسل شي 2 سکوير روټ 5 ډیوایډ بای 2 و دا څنګه راغی 6 په خپل ځای باندې 6 په خپل ځای باندې ها 6 پلس ماینس ها 6 نه ها دلته 2 دی دا 6 د سره کوم 2 3 دا 6 کنه د دوه نه 2 چې ا بار ته وي 2 دی بار ته وته
دلته کې پاتې شي څو 3 پلس ماینس سکوير روټ 5 will divide by 2 2 له 2 سره کینسل شو د دې نه سره راغی 3 پلس ماینس سکوير روټ 5 ضروري نه ده چې لاندې ډینامینیټر کې دې سره شي صحیح ده ور سکوير روټ 5 چې دا ایریشنل دی چې ایریشنل سره ته انسه جمع کې ایریشنل برازي چې ساينسي نه ایریشنل درکې ایریشنل برازي د ایکس دو ویلیوز رالو یو راله 3 پلس سکوير روټ 5 یو راله 3 ماینس سکوير روټ 5 او دوانه ایریشنل رالو ریل رالو ایریشنل رالو ان ایکوال رالو صحیح ده क्वेश्चन नंबर 3 x square minus 3 is equal to 0 اول نمبر با کوادریټک اکویشن ما تاسو ویل په خپل سټینډرډ فارم کې به لیکو دا د سی لیکل شم چې 1x square plus 0x minus 3 is equal to 0 اصل کې دا د کوادریټک اکویشن سټینډرډ فارم دی دلته کې دا کم لینیئر ټرم چې دی هغه نشته چې لینیئر ټرم نشته مطلب لینیئر ټرم 0 دی چې لینیئر ټرم 0 شنو ما ځای په ځای باندې 0 ولګم سي دلته د a ویلیو چې دا هغه د 1 د b ویلیو چې دا هغه د 0 د c ویلیو چې دا هغه د -3 ډیسکریمیننٹ b سکوير - 4ac بشي ډیسکریمیننٹ نو d په خپل ځای باندې د b په ځای باندې ولګم 0 دا بشي 0 سکوير - 4a 1c - 3 دا بشي 0 0 دا 0 minus plus 4 3 12 0 plus 12 نسره 12 ډیسکریمیننٹ راغی 12 greater than 0 and not perfect square او perfect square چې نه ده کنه چې پرفیکټ سکوير نه دی د دې چې کوم روټس وس راځي هغه روټس په څنګه روټس ار ریل بای ایریشنل بای ځکه چې پرفیکټ سکوير نه دی او دا غي سره سره با ان ایکوال بای دا څه قسم به د دې روټس راځي ریل ایریشنل and ان ایکوال وس چې ایریشنل دا په کوادریټک فارمولا باندې صاف کولای شي صحیح ده نو ویریفیکیشن کو ویریفیکیشن ویریفای x square plus x square minus 3 is equal to 0 په کوادریټک اکویشن سالو کې هم خبره پاګه باندې سالو کا حدیث نه ډایرکټ کوم ها x square په خپل ځای باندې 0 په خپل ځای -3 اخوړ پلس 3 بشي د x square ویلیو بسره شي 3 صحیح ده باور طرف ته وسولو سکوير روټ بوالو دې طرف ته هم سکوير روټ واغسته شي دې طرف هم سکوير روټ دا دې سره کټ شو د x ویلیو بسره شي پلس ماینس سکوير روټ 3 د x یو ویلیو رااله پلس سکوير روټ 3 او بل ویلیو رااله ماینس سکوير روټ 3 دا دوه چې دا د x ویلیوز رالو دا انسر شو دا دوه د سی ویلیوز دي چې ریل دي ایریشنل دي او ان ایکوال دي ان ایکوال ځکه چې یو پلس سکوير روټ 3 دی یو ماینس سکوير روټ 3 دی پرې باندې پوښ نمبر 6 کوېشن نمبر 6 کې سوې for what value of k دا k یو پټه انسه ده دا کوادریټک اکویشن موږ راکړه 2x² + 3x + k = 0 پټه انسه مطلب دا دی چې ته په دې کوادریټک اکویشن کې مختلف انسي پټ کولای شي لګولای شي د k په ځای 1 لګولای شي 0 ماینس کې انسي 1 او 2 تر پریشنل ایریشنل هر قسم انسي چې ته د k په ځای باندې لګولای شي ستانل د تاسو کوي ته خو د k په ځای باندې ډیر انسي لګولای شي خو زه ستانه تاسو کومه چې ته د k په ځای باندې کوم انسي ولګي چې دا کوادریټک اکویشن په ریل راشي یا به کوادریټک اکویشن ایمیجنری راشي د دې لپاره به ته پریکټس کې بار بار لګي پریکټس وکړې 2x² + 3x + k یو پر 1 پټ کې 2 پټ کې 3 پټ کې دا ډېر ګران پریوزي دا طریقه موږ د ډیسکریمیننٹ ډیزات په اسانۍ سره لګي وایي بیا وکړئ 2 په خپل ځای 2 په بدلیږي نه په اکویشن کې 3 نه بدلیږي دلته په اکویشن کې راکړه شی د k په ځای ته په اکویشن کې مختلف انسي لګول شي چې په هغه انسو لګولو سره به دا کوادریټک اکویشن چې کله ته حل کې نو دوه طرفونو ته به یا به ریل طرف ته یا ایمیجنری طرف ته وز د کې په کوم ویلیو باندې دی ریل طرف ته تللی شي او په کوم ویلیو باندې دی ایمیجنری طرف ته تللی شي د دې لپاره به کوادریټک اکویشن ته سالو کې بار بار ته سالو کې لګیا وي نو دا ډېر ګران پریوزي نو ډیسکریمیننٹ دا چې دا موږ ته آسان کړي صحیح ده نو دا سوال څنګه ډیسکریمیننٹ آسان کړي یاد بساتي کله با یو کوادریټک اکویشن موږ ریل روټس راکړي چې کله تاسو کا خیال کړئ ډیسکریمیننٹ به سو ګریټر اور ایکوال ټو 0 راغلی کله چې ډیسکریمیننٹ ګریټر دین 0 راغی یا 0 برابر راغی چې 0 برابر هم روټس ریل کنه نو کوادریټک اکویشن چې هغه سو اب ریل روټس راکول او چې کله به ډیسکریمیننٹ موږ معلوم کا به لیس دین 0 راغی نو کوادریټک اکویشن چې کم دی هغه به کم روټس راکول اب ایمیجنری لیس دین 0 مطلب نیگیټیو چې ډیسکریمیننٹ موږ معلوم کنه نیگیټیو مطلب کوادریټک اکویشن چې کم روټس راکړو اب سو اب ایمیجنری
او دا کوېشن نمبر 1 په سالف کو اول د دې لپاره ضروري شي چې ډیسکریمیننت دی بیا وروسته موږ د کې ویلیوز معلومو چې کې کوم ویلیو لګاو چې پای باندې ریل کې او کوم ایمیجنری کې سالف کو به نه خبرې کې سولوشن نشته ځان په خپل کا سالف کوی سالف کول شي د ا ویلیو دلته د 2 د بی ویلیو چې دا دلته د 3 او د سی ویلیو چې دا دلته د څه کې دا ډیسکریمیننت چې هغه سره کې د b سکوير ماینس 4ac اول به ډیسکریمیننت موږ معلوم b سکوير سره 3 دا بشي 3 سکوير ماینس 4 د a ویلیو د 2 او د c ویلیو څه ده k 3 3 are 9 minus 4 2 are 8 9 minus 8 k ډیسکریمیننت سره راغی 9 minus 8 k راغی صحیح ده چې ډیسکریمیننت 9 minus 8 k راغی نو زبا د دوه خبرو د پاره دا د کومه یو د ریل د پاره چې د ریل د پاره به د k ویلیو څه پکاري او د یو به معلومم سو د ایمیجنری د پاره چې د ایمیجنری د پاره به د k ویلیو چې اب څه پکاري د ریل د پاره به ډیسکریمیننت همیشه د پاره ګریټر اور ایکوال ټو 0 راځي دا ما تاسو د قضیه کې ویل او د ایمیجنری د پاره به ډیسکریمیننت همیشه د پاره لیس دین 0 راځي کچې ډیسکریمیننت ګریټر ایکوال ټو 0 شو نو مطلب دا چې 9 minus 8k دا ګریټر اور ایکوال ټو 0 شو چې دا ګریټر اور ایکوال ټو 0 شو نو 9 په خپل ځای کا دا minus 8k په خپل ځای باندې کا ګریټر ایکوال ټو 0 په خپل ځای 0 په خپل ځای دا پلس 9 دی اخوال څه بشي minus 9 بشي نو minus 8k چې دا به ګریټر ایکوال ټو څه شي minus 9 بشي ودا دوه طرفونه چې هغه په څه باندې ډیوایډ کومه زبې ډیوایډ کوم په minus 8 باندې دا طرف په minus 8 ډیوایډ شي دا طرف په minus 8 باندې ډیوایډ شي صحیح ده دا minus باندې minus سره کینسل شي 8 1 are 8 8 1 are 8 دا minus د minus سره 8 1 دا خو نه سالف کیږي صحیح ده دا په خپل څه پاتې شي 8 په پاتې شي ول د دې ګوره خیال به کوی چې کله مونږ په نیگیټیو انس باندې ډیویژن کوو نو انیکوالټي ریورس کیږي دا واز ګریټر ایکوال ټو 0 دا به لیس دین ایکوال ټو 0 ځکه چې موږ په نیگیټیو انس باندې ډیویژن په نیگیټیو انس ډیویژن کول یا ملټیپلیکیشن کول د دې سره انیکوالټي ریورس کیږي نو کې ګریټر ایکوال ټو 0 او کې لیس دین ایکوال ټو 0 شو او دا بسره 9 اوور 8 د کې ویلیو چې کله د 9 اوور 8 نه تک کم لګي یا 9 اوور 8 په خپل لګي په دې سره با چې کم د دا چې کم کوادریټک ایکویشن دی د دې روټس چې به سره دی ریل برازي 9 اوور 8 تقریبا د څه برابرۍ 9 ډیوایډ بای 8 تقریبا برابرۍ 8 1 are 8 9 8 1 0 point 8 1 are 8 د دې څخه تقریبا راځي 2 0 8 2 are 16 د دې راځي 4 0 8 5 are 40 کله چې ته د k ویلیو د 1.125 نه په کوم لګي یا 1.125 کوم لګي یا 1.125 یا 1.125 نه په کوم لګي نو روټس په دې کوادریټیشن چې دا ته حل کې روټس پر دې ریل راځي ایمیجنری لپاره وسکور مطلب دا چې ډیسکریمیننت بسې اب 9 minus 8k دی اب سې لیس دین 0 بای صحیح ده نو minus 8k په خپل ځای باندې لیس دین په خپل 0 دا پلس 9 دی اخوړه minus 9 بشي minus 8k به لیس دین بس شي څه minus 9 نو k چې دی هغه به لیس دین شي minus 9 ډیوایډ بای minus 8 دا انیکوالټي بورس ریورس کو k به ګریټر دین شي سو 9 اوور 8 د k ویلیو چې ته د 9 اوور 8 نه په بره لګي 9 اوور 8 نه ګوره 9 اوور 8 چې لګي اب هم بیا ریل راځي چې 9 اوور 8 نه په بره ویلیو باندې لګي مطلب د 1.125 نه په بره ویلیو باندې لګي مطلب 2 ویلیو لګي د k په 2 ولګو روټس په ایمیجنری کیږي 3 ولګو روټس په ایمیجنری کیږي او د k ویلیو چې لاندې لګي د k ویلیو 1 ولګو 0 ولګو د سبب روټس ریل برابر صحیح دا کوېشن نمبر 1 چې هغه ما سالف کو کوېشن نمبر 2 او 3 چې تاسو په خپل باندې سالف کړئ دا ایکسرسایز نمبر 2.1 کمپلیټ شو ها